درنو قدرمنو مسلمانانو ورونو د سیرت په سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره د الله په امر سره د وحی مطابق د بنو قریظه سره جنگ غزوه بنو قریظه دغه تذکرہ کړه او بیا دې پورې دا سلسله را رسیدلی و چې دا غي په درخواست دا غي یو حلیف حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې مشهور صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مدینه منوره کې چې دوه کومه غټي قبيله وي اوس او خزرج نو دا غي اوس سردار دی مشر دی او په غزوه خندق کې په رک کې لګیدل او په غشي باندې او دا غي د لاس بیا شهید شو داغه په فیصله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو سره معامله وکړه او د حضرت سعد رضی الله عنه فیصله داوا چې د دې مقاتله هغه خلک چې کوم جنگي دي شي هغه دې قتل کړي شي او د دې زنانه او ماشومان هغه د ژوندۍ وینځ او غلامان وګرځول شي او د دې مال او جیدات هغه د مسلمانانو کې تقسیم شي او باغې کې د خمس بیت المال تلاړ شي دا فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد ابن معاذ فیصل جوړ کو اغوک او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے سعد چې څنګه الله جل شانه فیصله غوښتنو هغه سي تاوک اوس چې اوسړی مسلمان وي او داغه په زړه کې دا شک راپورته شي چې دی ولې قتل کل چې دی ونیول خو بیا به نه قتلول نو دا د خپل رائے خپل سوچ خپل مازغه د الله جل جلاله په فیصله باندې مقدم کړي دته د الله فیصله نه ده خوخه د الله د رسول فیصله نه ده خوخه او د یو صحابي حضرت سعد ابن معاذ القدر صحابي فیصله نه ده خوخه او دته د قران پاک فیصله نه ده خوخه زړه کې تردد هم راشي شک تردد راشي معمولی شک دا عقیده ګډوډي دا مخلوق د الله دی او الله پاک په خپل مخلوق ډیر مهربان دی ستانه او الله جل شانه چې د چا په حق کې څنګه فیصله کول غواړي هغه بادشاہ دی بل انسان ته اختیار ورکړی دی د خدای پیدا کړی دی او الله جل جلاله پیغمبر راستوله او کتاب راستوله دی او دا هر څه د انسان په فایده کې دي چې بری باندې ایمان راوړي او عمل وکړي او دې داغه خلاف کوي نو د خپل ځان په خپل هلاکت طبيعي بیا داغه سزا اومدغه ده حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله په تورات کې هم ذکر ده او تورات يهود منی اگر چې محرف کتاب دی لیکن بعضی سيزونه پکې اوسم پاتې دي الفاظ د دی او پاغي کې په سفر او استثناء کې د فیصله ذکر ده چې ته چرته د کافرو علاقې ته لاړ شي او دا غي محاصره وکي نو کاغی ستا خبره اومن لو را کوشل پیغمبر ته خطاب ده را کوشل ستا په حکم سره نو بیا دا غینا جزیه وصولو او غی ته په ملک د بریخدو حق ورکا او که اغی ستا خبره اون منله او ته په باندې زور ورشوي نو بیا پس دا غینا دا غی مقاتله قتل کا او دا غی ماشومان او زنانه دا غی وینځ او غلامان جوړ کا او دا غی مال ستاده ته دا الله د فیصله مطابق تقسیم کا همدغه فیصله د دې په کتاب کې اوسم چې دی وته کتاب مقدس وای نو داشتا په استثناء او سفر کې بهر حال د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د فیصله مطابق
رسول الله صلی الله علیه وسلم دای سره معامله وکړه. به کسان واستول او دای را کوس کړل او د دې مقاتله سړی چې کوم جنگیدې شو او هغه به معلومول چې د چا زیر ناف مو سرګن شوي دي وخته نو بیا به هغه قتلولو او چې د چا بدانونو هغه په ماشومانو کې شمیرلو او هغه بیا د زنانو سره هغه به ژوندې پرېښو. نو د دې مقاتله او جنگجو خلک د حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه د اسامه ابن زید رضی الله عنه په کور کې قیدیان کړ او د دې تعداد د 690 تر 800 پورې راځي او د دې ماشومان او زنانه چې د غي شمیر تقریبا 400 پورې راځي. هغه په بل کور کې یو انصاری زنانه و بنت الحارث د غي په کور کې هغه ایثار کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم وتزان زګارو نو الله جل جلاله دا غي ډیره کوزیدو ته قران پاک کې دا غي په اړه کې فرمایي وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم او الله جل شانه را کوسکل د اهل کتاب او هغه خلک چې پچکم باندې د زورور شل صحابه من سياسيهم دخلوا قلاغاننا وقذف في قلوبهم الرعب او الله پاک ستاسو روب دا غي په جوړنه کې واچو لړکه چې روب بروزي بیا سړی ارسه د غاړه کې فريقا تقتلون وتأسرون فريقا نو یو جماعت او ډله په دې کې هغه چې تاسو هغه قتلول وتأسرون فريقا او بل ډله هغه چې هغه تاسو غلامان او وینځي جوړ کړل واورثکم ارضهم وديارهم او الله جل شانه دا غي زمکا دا غي جیدات او دا غي کورونه تاسو ته په مال کې درکل و اموالهم او دا غي مالونه و ارضا لم تطئوها او دا سزمکه چې تاسو تر اوسه پورې لا باغ خپې نه وی لګولې وکان الله على كل شيء قدير او الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی. هغه داسې کول شي چې تاسو ته په داسې خلکو باندې چې هغه مالی لحاظ سره هر لحاظ سره مضبوطو تاسو ته په قدرت درکو. نو الله جل شانه په خپل کلام پاک کې هم دا غي تذکرہ کړی دا په سوره احزاب کې. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خلق بوتلو د دې تعداد او تاسو ته بیان شو او د دې چې کوم مالونه نو باغې کې وسله هغه د صحابه او د مسلمانانو لاس ترال نو 2000 پکې شلونه او نيزي 2000 او 1500 باغې کې توري وي او 1500 باغې کې ډالونه او 300 پکې زغري وي او دا غي نه علاوه د دې باغونه د دې کورونه او ساروي او خان او معلوماتا د کور او ټول مسلمانانو لاس ترالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سامانونه په 15 برخو کې تقسیم کړل. په دې کې خمس 15 برخه 1/5 وا بیت المال ته لاړ او دا په هر دور کې په اسلامی حکومت کې پکار وي چې هر څه د اسلام مطابق وي نو دغه سپاغي کې یو بیت المال وي چې په مختلفو مداتو کې مال را جمع کیږي هغه ته بیا په مختلفو مصارفو کې هغه صرف کیږي چې چرته ضرورت وي نو دغه خمس بیا واپس مسلمانانو باندې په مختلفو مصارفو کې صرف کیږي. 15 برخه باغې کې واچو او سلور برخه په غانمینو کې تقسیم شو او باغې کې چې کوم دینو چې کوم سره به اسو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 برخه ورکه او چې څوک پیاده نو هغه ته یو برخه. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د فارس لپاره چې چا سره اسوي نو هغه لپاره 2 برخې دي د نور حدیث مطابق او چې څوک پیاده بینه د یو هغه لپاره یو برخه ده. مثلا جنگ کې یو کس ته غسر اسم دی او د په اسمانه جنگي نو هغه د 2 برخې دی یو د یو د استه او چې کوم سړی پیاده دی تشبانه دی اسب سره نشته دی نو هغه لپاره یو برخه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مال کې بعضی زنانو ته هم برخه ورکړه. بعضی زنانه ځکه چې غي په دې کې ډیر تعاون کړو. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور
بیبي صفیه رضی الله عنها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلار خور و پھوپی دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم برخه ورکړه. سلیت رضی الله عنها او نور بعضې زنانا چې هغوی په دې جنګ کې کار کړی و. دغه حضرت صفیه رضی الله عنها واقع تاسو ته مخکې بیان شوي وه چې یو یهودي قلعه ته په غلطه اراده راتلو، هغه یې په بانس باندې وهلی او هغه یې وژلی او قتل کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته هم په مال غنیمت کې برخه ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خلق دا چې کوم جنگجو خلقو سړي د دی بوتلل اسامه ابن زید رضی الله عنه په کور کې. شپه تېره شوه او سحر شو، نو بیا په بازار کې بنو قینقاع چې د یهودو بازار و، په هغې کې خندقونه وکنستل او د هغه کور نه به دا کسان رایستل جوپې جوپې او د دوی نه به سرونه پرې کول او په هغه خندق کې به یې غورځول، ځکه چې دوی د الله او د الله د رسول سره دشمني هم کړې وه، غداري هم کړې وه، تکذیب هم کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کنځلې او بدرت او تر اخره پورې دوی نه دي تسلیم شوي، جنګېدل نه د تسلیمېدل نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به آلته نه راوست. د دوی دوه سرداران حیی ابن احطب چې د هغه قوم په خیبر کې و، خو تاسو ته ما ویلي څو پیرې چې هغه هم په دوی کې راګیر و د ننګ او د شرم چې زه هم تاسو سره یم. او بل سردار کعب ابن اسد القرظي د بنو قریظه مشر سردار چې د وخت په وخت د خپل قوم ته نصیحت کړی و، لیکن د هغه نصیحت په دوی باندې اثر نو کړی، دوی ورسره هغه خبرې منلې نه وي. نو دا دواړه چې کوم دی نو دا هم په دې کې حیی ابن احطب چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه راوستو تړلی، په قتل باندې تولی او مشري د حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زویو دا دواړه مشران کړي او د دوی په اشارې سره او د دوی په لاسو سره به هغه کسان قتلول. نو چې کله د حیی ابن احطب دی راوستو چې دا مشرو د خیبر د یهودو د ټولو، او تاسو ته مخکې هم تېر شوي چې د ده لور بیبي صفیه رضی الله عنها رستو په سن 7 هجري کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوجیت کې راغلی ده او 7 هجري د دې نه پس شوي ده او دا په خیبر کې وه. او د کنانة ابن الربیع چې هغه هم یهودي و د هغې سردار په نکاح کې وه. او چې کله د خیبر جنگ ختم شو په 7 هجري کې، نو د هغې نه پس حضرت صفیه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برخه کې راغله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا آزاده کا او په دې باندې نکاح وتړله. او دا خوش قسمته زنانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجیت ته راغله. دا د الله تقسیم دی. پلار یهودي او په د یهودیت باندې مړ شو، خاوند یهودي او په یهودیت باندې مړ شو، او الله چې چا باندې فضل وکړي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. صفیه رضی الله عنها ام المؤمنین جوړه شوه، ام المؤمنین. او د دې خپل ځان ته جدا مناقب دي، سړی حیران پاتې شي. الله جل شأنه چې چاته برخه ورکوي. نو حیی ابن احطب چې کله تېرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو نظر وکتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څنګه الله جل شأنه ما ته پتا باندې قدرت راکو کنه؟ نو دی ورته وایي چې او دا رښتیا دي چې الله پاک تا ته په ما باندې قدرت راکو. بیا دویمه خبره دا وکړه چې والله ما لمت نفسي فی عداوتک، په الله مې قسم وي چې زه خپل نفس تر اوسه پورې ستا په دشمنۍ کې نه ملامته کوم، یعنی دشمنی مې تا سره تر اوسه پورې شته دی. خدا د الله جل شانه تقسیم دی چې څوک ذلیل کړي نو هغه ذلیل کړي. او بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس یې قوم ته مخ راواړلو، یهودو ته ورته یې وویل چې دا زمونږ په مشرانو باندې د خدای فیصلې لیکلي دي، دغه جنګ او دغه قتل، نو موږ د خپلو مشرانو په لار باندې روان یو. نو داسې بدقسمته و تر اخره پورې د هغه په خوله باندې دغه الفاظ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر سره د خندق په غاړه کېنولی شو، سر یې پرېږدو، خندق ته یې وغورځولو. د دوی بل سردار کعب ابن اسد هغه چې کله راوستی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو.
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه وی چې والله که چېرې ملامت نه وي د قوم د طرف نه چې قوم به مې وایي چې په آخر کې دې ویرېدو نو ما به تا باندې ایمان راوړی ځکه د قوم ته ښې خبرې کړې لیکن اوس په دې وخت کې خپل قوم زه نشم پرېښودی دا یاد ساتئ چې که څومره هم یو سړي زړه نرم وي لیکن ایمان یې نه قبول کړی نو کار نه کوي خدای نه مني په آخره پورې د خدای تکذیب ابو طالب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او ټول ژوند یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرسته کړې وه تاسو ته د هغه قصه تېره شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر قسم تعاون ملګرتیا دی کړې او اشعار او قصاید د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعریف کې لیکلي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته کله دعوت ورکو په آخر کې چې کلمه ووایه وی چې نه زه د خپل قوم نشم ملامته کولی او په دې باندې حساب ورکړه نو دا څومره مهربانه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء ته چې د چا ته د خوښۍ نو ته هغه ته هدایت نشي کولی د هدایت بیان پیغمبر کولی شي لار ښودلی شي لیکن زړه ته ایمان کوزیدل دا د پیغمبر کار نه دی د ذمهداري نه ده که یو سړی دغسې بدقسمته پاتې کېږي نو د پیغمبر زوی او هغه په کفر باندې پاتې شي د نوح علیه السلام بچی د قوم سره نوح علیه السلام ورته تر اخره پورې دعوت ورکړي یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین ای بچیا زمونږ سره راسور شه ولا تکن مع الکافرین او د کافرو سره مه کېږه قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء پلار ته وایي چې دا مخامخ غر دی چې اوبه ډېرې شي دې غر ته به وخېږم ناڅاپه باندې چپه راغله او هغې چپې غرق کړو د نوح علیه السلام زوی سکه او هغه لاړ نو دا په تعلق پورې په رشتې پورې نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع حضرت فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي خپل ترور حضرت صفیه رضی الله عنها ته چې تذکره وشو فرمایي چې تاسو ما نه څه غواړئ د دنیا څیزونه نو راشئ چې در سره وي چې درته درکړم خو یاد ساتئ چې په ورځ د قیامت مه د الله جل شأنه د اور نه او د جهنم نه نشم خلاصولی د کفر په صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به شفاعت کبرا هم کوي او شفاعت کبرا دا چې حساب کتاب به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درخواست سره الله جل جلاله شروع کی او د خپل امت په باره کې به هم سفارش کوي لیکن د کافر د پاره به سفارش نه کوي چې چا ایمان ځان سره نه محفوظ کړي او محفوظ ایمان د ځان سره نه وړي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم چې تندرست زړه د ایمان نه ډک زړه چا ځان سره نه وړي دته په ورځ د قیامت باندې هیڅ فایده نه ورکړي نه تعلق نه رشته د پیغمبر سره تعلق نه ورکړي نو د عالم سره به څه ورکړي د سید د خپل مشرانو سره تعلق هیڅ فایده نه ورکړي د میا د مولا د خپل مشرانو سره تعلق هیڅ فایده نه ورکړي کستا په ټبر کې اولیاء تیر شوي اولیاء نیکان خلق بزرگان نو عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے دنیا کې چې کله ستا کار خراب وي ستا د مشرانو خلاف وي ته قاتل یې ته ډاکو یې ته شکمار یې ته زانی ته شرابي ته کبابي نو که ته خانداني میا مولا نو تا ته دا هیڅ فایده نه درکوي چې کله دنیا کې دا معامله ده نو په آخر کې چې کوم دی نو هغه نشي کېدی که یو سړی دا وایي چې کله اولادم ایمان محفوظ کړي او د خدای نه یریږي د الله یره پکې وي او مور پلار نیکان تیر شوي نو د هغې اثرات چې کوم دی نو هغه بیا رسي هغې نه بیا الله جل شانه برخه ورکوي نو بعضې خلک وایي چې فلانکۍ خو داسې ښه خوبونه ویني یا فلانکي مشران نیکانو نو ښه خوبونه لیدل دا د نجات ذریعه نه ده او د چا مشرانو نیکانو اولیاء او بزرگانو سره تعلق دا د نجات ذریعه نه ده نو کعب ابن اسد یهودي هغه ووایي چې که د قوم دا رسوایي نه وی نو ما به ایمان راړو به تا باندې لیکن سره د دې زه په د یهودیت باندې ویمرم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په حکم سره د هغې نه سر پرې شو په خنده کې وغورځو
او په دې کې چې کوم دی نو بیا ټول یهود چې قلقته شول نو د پاسه باندې بیا خاوره واړوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تعفن او بدبویي پرې نه دي. په دې خلکو کې زنانه محفوظ وي لیکن یو زنانه هغه پکې قتل شوی و او هغه زنانه د سیرت کتابونو د هغې نوم لیکلی دی نباتا او بعضې وایي بنانا نوم او دا د حکم القرزي یهودي ښځه وه. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي دا ما سره ناسته وه زما کور ته راغلي وه او ما سره خبرې اترې کولې او د خندا نشنه وه دومره خاندل چې کله به په مخ کې لاړه کله رستو چې کله د دې سړي او د دې خاوند قتلېدو او ډېرې خوږې خوږې خبرې کولې او خوله یې د خندا هر وخت ډکه وه. ناڅاپه آواز وشو بهر نه ما آواز واورېدو چې فلانکۍ څه شوه نو دې ورته آواز ورکړو چې دا یم ما ورته ویل چې څه چل دی ستا آواز ستا نوم یې ولې واغېشت ما ته وایي چې اقتل قتل کېږم قتل ته مې وړاندې کوي ما ورته ویل چې دا ولې ما ته یې وویل چې ما قتل کړی دی صحابي مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلی دی خلاد ابن سوید رضی الله عنه صحابي دی وجلی و او بعضې کتابونه لیکلي دي چې وی حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي ام المؤمنین چې ما ته دی وویل چې دا زه خاون وجلی ما ورته چې خاون څنګه وجلی نو دا وایي چې موږ په قلا کې کله محصورو د یهودو سره نو یو ځل ما خاون سره خبرې کولې نو ما خاون ته وی چې ته کله که چېرې دا مسلمانان خو داسې ښکارېږي چې په موږ زورور شو نو چې دا ته ونیسي دا سړي نو خلک به قتلېږي نو ته به هم قتل شي نو مسلمانان خو زنانه نه وژني نو زه به ژوندی پاتې شم او ته به رانه مړ شې نو ستا نه پس به د ژوند څه خوندي بیا د خاوند سره ډېره زیاته مینه وه ستا نه پس به د ژوند څه مزه نو وی خاوند راته وایي چې ته خو داسې ښکارېږي چې په خپله مینه کې زما سره ډېره زیاته صادقه یې نو دی ورته وایي چې او نو خاوند ورته وایي چې بیا یو کار وکړه وی د کلا د دیوال ته وخېږه چت غونې و د چت ته کوټې ته او هلته کې لاندې صحابه ناست دي نږدې ولاړ دي د دیوال سره وی پورته نه پې باندې کاڼې وغورځو دا وخته پورته په چت باندې نو هلته نه کاڼې وغورځولو نو میچنې پلې وغورځولو یا دواړه پلونه یې وغورځولو هغه لاندې دغه وخت کې یو صحابي ناست و خلاد ابن سوید رضی الله عنه نو د هغه سر په هغې باندې چخڼي شو او ډېر خطا چخڼي شو د دې ښځې په دې حرکت باندې خاوند ورته ووایي چې کله ته دا کار وکړې نو که چېرې مونږ زورور شو نو بیا خو به مونږ غالب یو او که چېرې دی را باندې زورور شل او سړي وژني نو تا به نه پرېږدي ځکه چې تا قتل کړی دی او د قاتل حکم دا دی چې کله څوک قتل وکړي کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تاسو باندې قصاص فرض دی چې قاتل بې ګناه یو سړی ووژني نو د هغه مقتول په عوض کې به دغه قاتل قتلېږي قصدنه به نه شي وژلی نو بیا به تا پرېږدي نه نو ته به هم زما سره یو ځای شي بیا او ته به هم ووژلی شي نو په دې سزا کې د دې نوم واغشتی شو نو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا یې روانه که زما د کور نه دا ووته او بویتله او دا یې قتل که وی زه تر اوسه پورې ام المؤمنین رضی الله عنها چې دا واقعه و بیانوله نو بیا به یې فرمایل چې زه تعجب کوم دې ښځې پورې زه حیرانه شم چې د دې د قتل فیصله شوې وه وعرفت قتلها وموتها دې ته خپل مرګ او قتل معلومو چې ما پرېږدي نه لیکن سره د دې ضاحکت ډېر زیاتې خاندل ظهرا لبطن کله به په شا لاړه کله به په مخ کې لاړه وې داسې ښځه ما نه ده لیدلې نو بهرحال دغه یو پکې او حضرت خلاد ابن سوید رضی الله عنه په غزوه بنو قریظه کې شهید شوی دی صرف دغه یو صحابي بس او هغه د دې ښځې د لاسه شهید شوی نور صحابه کرام په دې جنگ کې نه دي شهیدان شي یو بل صحابي دی حضرت سنان رضی الله عنه یا ابو سنان هغه په خپل مرګ باندې وفات شوی د حصار محاصرې په دوران کې هغه چا وجلی نو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو صحابو دپاره برخه مقرر کړي وه چې څنګه ژوندو ته برخه ورکوله داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته هم ورکړي په مال کې برخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دې نه فارغ شو بیا نو چې د دی کومه
زنانا او ماشومان نو هغه نج طرف ته واستول او آلته کې خرڅ شول هغه ځکه چې مال غنیمت کې داسې پاتې شي نو دا بیا مریان او وینځي وي نو هغه خرڅ کړه او فیصله دا وشوه چې په دې باندې به د جنگ دپاره وسله او سامان واخلو نو په هغې باندې اسونه او تورې او نور سامان د جنگ واغشتو د هغې باندې چې کومې قیمت او پیسې ترلاسه راغلې او د دې هغه څاروي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې پرېښول سرېدلې او بیا په مسلمانانو کې تقسیم کړ دې یهودو کې بعضې کسان داسې وو چې هغوی بعضې صحابو سره د جاهلیت په زمانه کې احسان کړو نو مثلا یو یهودی دی زبیر ابن باطا او دا عبدالرحمن ابن زبیر پلار دی او عبدالرحمن ابن زبیر رضی الله عنه صحابی دی مسلمان دی او د دو واقع په حدیثو په کتابونو کې علماء ته معلومه ده دا زبیر ابن باطا دا یهودی دی ثابت ابن شماس ابن قیس دا صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې په جنگ بعاث کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې ته د هجرت په موقع د را رسیدو نه مخکې شوی د اوس او د خزرج د تربورانو په منځ کې اوس یو قبیله و خزرج بله بعاث مشهور جنگ دی نو په دې کې حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه د باندې دی زبیر احسان کړو زبیر ابن باطا او دې نیولیو او سره د هغې بیا پرېښو خو صرف سر یې خریلی ویښتې ورته خرولی سر یې ورته ګنجې کړی بیا پرېښی نو ده ته الله جل شانه ژوند ورکړی نو بیا الله پاک ورته دا په قسمت کې لیکلي بیا مسلمان شو صحابي شو او ثابت ابن قیس ابن شماس هغه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابو هر ګلې را رنگ بوی دیګرس د هر یو ګل جدا جدا مزه جدا جدا رنگ جدا جدا خوند بوی وي نو د ثابت ابن قیس ابن شماس ته الله جل شانه داسې فصاحت او بلاغت او په تقریر او په بیان کې ملکه ورکړي وه چې کتابونو لیکلي دي چې شپږ ساعات شپږ غنټې به د تقریر کولو یو لفظ چې به یو ځل ووایي نو بیا به په دوباره نه وي عربي جمره دومره وسیع ژبه ده دویم د دې ثابت ابن قیس رضی الله عنه فصاحت او بلاغت ته سړی حیران شي داسې کس ته ابوالکلام وایي چې په خبرو یې دومره قدرت حاصل وي چې څه قسم لفظ راړي نو هغه راړی شي هغه الفاظ به چې استعمال کړو نو دوباره به نه استعمالو او مسلسل به په غنټو تقریر کولو د تقریر ته وسوک تنګېدل نه مسلمه کذاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته مختصر خبرې وکي او بیا مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وته یو فرمایل چې زما دا صحابي دی ثابت ابن قیس ابن شماس دی به نور پوي کی خبر باندې به دی پوي نه چون کې هغه خبرو کې ډیر تکړو نبی مسلمه ته باقی خبرو ته وته حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه پرې دغه ثابت ابن قیس ابن شماس باندې د دې زبیر ابن باطا احسان د جاهلیت د زمانه هغه احسان په باندې دا چې دې پرېخو د په وجه د ژوند ملو شو نو د او قتل چې د زبیر ابن باطا هم په هغه يهوديانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه د اوس سره تعلق ته یا رسول الله دغه کس په ما باندې احسان دی د جاهلیت د زمانه را سي زه دا غواړم چې د دې سړي احسان په دنیا کې کوسم صحابه داسې غیرتی خلکو چې غیب د احسان بدله ورکوله زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا به سره خېګړو کنه بیا به هغه کوزوله او هغه سره به کوله هدایا او تحایف بچاراړل رسول الله صلی الله علیه وسلم بداغین بیش از بیش زیات هدایا او تحایف ورکول عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق دی او دې چې کوم دینو کله مړ کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا د حضرت خپل قمیص نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړو په قبر کې وتا چول حالانکه دا منافق
د دې نه پس الله جل شانه منع کو چې بیا به داسې نه کوي. بعضې خلک د نیمې واقعې نه نن سبا استدلال وکړي او نیمه پرېږدي. هغوی دا خیال دی چې ګنې اوس منافقینو ملحدینو زنادقو سره داسې کول پکار دي. اوس نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی. د وحی د نزول نه مخکې چې څه کړي دي نو چې وحی بیا نازله شوي د هغه حکم منسوخ شوی دی. قرآن کریم کې الله پاک د منافقینو په باره کې فرمایي. نن سبا منافق د عقیدې پیژندل ګران دي چې د چا عقیده تا ته څرګنده شوه د کفر نو دغه کافر دی بس. او نن سبا منافقینو ته ملحد او زندیق ویلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې منافق په قبر باندې ولاړ دی، جنازه هم پې کړې ده، خو د هغې نه پس بیا الله پاک منع کړو. ولا تصلي على احد منهم ولا تقم على قبري. یا ای د الله پیغمبره نن نه پس به ته په دی باندې مونځ د جنازې نه کې او نه به په قبر باندې ودرېږي. اوس د یو ملحد مرتد زندیق که هغه د مسلمانانو په طریقه باندې څوک دفن کوي او هغه ځان ته مسلمان وایي او دی کافر، د دې ملحد زندیق په قبر باندې ودرل، په جنازه کې شریک کېدل، د ده په کټ پسې تلل دا حرام دی مسلمان لپاره. نص قرآني سره بعضې خلک نن سبا استدلال کوي. دا شوده چې کوم دی نو قرآن پاک نیم ویلی دی، چا نه تپوس کوي نه پوهېږي نه، نو دی غلط استدلال کوي. که دا غټ سړی ولې نه؟ قرآن کریم کې الله جل شانه دودھ کا دودھ پانی کا پانی هر څه واضح دي صفا صفا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې الله پاک د دې نه مخکې منع کړی نو د باندې مزم کړو او چې کله په قبر کې کېښود دی د زوی دپاره، ځکه چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق زوی د هغه نوم هم حضرت عبدالله رضی الله عنه، عبدالله ابن عبدالله، هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه د خواهش مطابق او د هغه د وجې نه چې د ده تسلي وشي، ځکه چې خامخا طبیعي طور سره انسان ته صدمه رسي د پلار په مرګ باندې، د هغه د تسلی دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قمیص ورکو او په قبر کې ورته واچولو. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړاندې شو ورته یې وفرمایل چې زما د استغفار او دا کول دته هېڅ فایده نه ورکوي، ځکه چې ایمان نه دارد، چې ایمان نی نو بیا فایده نه ورکوي. نو او دا کمیس یې ورته ولې ورکو؟ دا مې خبره دی پورې کوله چې دا احسان دی عبدالله ابن ابی منافق کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تره په جنگ بدر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره عباس چې هغه خپل اسلام نو ښکاره کړی او د مشرکینو په صف کې ولاړو، هغه قیدیانو کې رالو. نو جنگ کې خو مړی کېږي او جنگ کې جوب لمبي، نو په جنگ کې د هغه کمیس لیدلی و پورته یې سنو بدن یې بربنډو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او یخنیم و مدینه منوره کې ساړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک نشته دی چې کمیس ورکړي زما دې تره ته، او په زولنو کې تړلی او په زنځیرونو کې. نو چې ورته کمیس ورکړي نو هغه حضرت عباس رضی الله عنه د بدن نه ډېر دنګ لوړ مضبوط غټ بدن و، په هغه باندې د چا کمیس نه برابرېدو. عبدالله ابن ابی ابن سلول هم دغسې دنګ لړو د ده کمیس پې برابر شو، نو د ده کمیس یې ورته اچولو او دی خو په ظاهر په مسلمانانو کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دغه احسان کوزولو د مرګ په وخت کې کوز کو چې خپل کمیس ورته د هغې په بدل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړو. نو دی ثابت ابن قیس ابن شماس رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو چې یا رسول الله دی زبیر ابن باطا په ما باندې احسان کړی دی جاهلیت زمانه کې، زه غواړم چې د دې سړي احسان کوز کړم. نو که ته یا رسول الله دا سړی پرېږدې، دا سړی پرېږدې نو څنګه بخوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ټیک ده چې ته چا دپاره وې نو ما هغه سړي ته امن ورکړی دی به د قتل نه بچي. د دې نه مخکې ثابت ابن قیس دغه کس ته راغلی و زبیر یهودي ته ورته یې وی چې زه تا څنګه چل اخلاص کم نو ستا خوښه ده، تا ما سره احسان کړی دی. هغه ورته ټیک ده وی چې ته ما پېژنې؟ وی او ولې دې نه پېژنم، ستا غوندې سړی به زما غوندې سړي نه څنګه هېرېږي؟ نو وی چې زه تا هغه احسان تا ما سره کړی دی د هغه احسان بدل در کوم. وی چې ډېره ښه ده. نو دا اجازت راغوستی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته اجازت ورکړو. دی راله خوشحال ثابت ابن قیس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته اجازت درکړو.
نو دا زبیر ابن باطا یهودي ورته وایي چې د هغې ژوند به څه مزه وي چې ښځه یې ني او بچي ورسره ني. یعنې ښځه او بچي زما چې کوم دی نو زما نه لاړ شي یو طرف ته زه یوازې پاتې شم، ما ته معافي راکړي او هغوی ته نه، نو بیا به د دې ژوند څه خوند چې کور کې به یوازې پاتې کېږي. نو ثابت ابن قیس بیا رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله د هغه سره د هغه بچي و ښځه هم پرېږده چې خوشحاله ژوند تېري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ټیک ده، دومره مهربان و د خود صحابي په وجه د صحابي د خپل ملګري دومره خیال ساتل. نو ثابت ابن قیس بیا رالو خوشحال دی. زبیر ابن باطا ته وایي چې هلکه ښځه هم درته پرېښو او بچي هم درته پرېښول. نو دی ورته بیا وایي چې په حجاز کې پاتې کېږم او مال را سره ني پیسې را سره ني، نو د دې ژوند به څه خوند دي. نو بیا لاړو ثابت ابن قیس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ستا په وجه ما ورته مال هم پرېښوده چې څومره مال دی ټول ورته واپس کړئ. ثابت ابن قیس بیا واپس رالو، بیا ورته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته مال او هر څه پرېښول. نو دا زبیر ابن باطا اوس وایي چې یعنې زه نو دی ته تپوس کوي چې دا راته ووایه چې حیي ابن اخطب یعنې خپل سردار یهودي هغه نوم یې واخیست، هغه څه شو؟ وی قتل شوی دی. وی کعب ابن اسد څه شو؟ وی قتل شوی دی. فلانکې څه شو؟ وی هغه وجلی شوی دی. فلانکې څه شو؟ هغه وجلی شوی دی. نو چې دا نومونه یې ورته یو څو تپوسونه یې وکړل د هغوی د قتل واردل نه دی وایي چې زه اوس بیا واپس ځم هغه علاقې ته چې زما نه مخکې دا خلک ټول لاړو قتل شو، دغه علاقې سره او دې در و دیوار سره به زه څنګه مخامخ کېږم، دا د غیرت خلاف ته زما نه هم سر پرېږده. نو قسمت کې ایمان نو، اسلام نو، او په هغه د معاشرې رسم و رواج او خاندانی خیال ساتل. دا بعض خلک وایي چې ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا. قرآن کریم کې زی په زی الله جل جلاله دا ذکر کوي. په قوم کې غلط رسم و رواج پسې ته زی نو هغسې حشر بستایي لکه څنګه چې د هغوی دا څومره کافر چې دنیا کې تیر شوي دي دی صرف او صرف د دې وجه نه چې مشران یې په یوه لار باندې تلي او په غلطه لار په هغې تلي. قرآن کریم کې ورته الله پاک فرمایي چې که د دی د مشرانو عقل نو دی په خطلات تلل نو دی به هم ورپسې په هغه لار باندې ځي. تاسو ته خو خدای پاک عقل درکړی دی، سرسترګې درکړي دي. هر یو سړی هغه آزاد دی، هر یو سړی آزاد دی، آزاد رایې لري. ته بیا خپل ځان څنګه پابند کې د خپلو هغه کافرو مشرکینو مشرانو په هغوی پسې ځې. نو د دې د وجې نه که نن سبا یو سړی په معاشره کې غلط رواج، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی بخاری شریف کې په کثرت سره ذکر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائیں ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے اور پیٹنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. مڑی تب چې دا هغه اهل و عیال په هغه باندې کوم ویر کوي نو په هغې باندې به عذاب ورکولی کېږي. او دې نه هغه ویر مراد دی چې په هغې کې ګریوان شلول وي، کپړې شلول وي، د سر ویښته شوکول وي، دا ښځې د ځان نه شوکوي، یا مخ سر ټکول او وهل وي، سینه کوبي وي، سینه ټکول وي، مخ ته سپېړې ورکول وي، او پزان باندې نه پوهېږي او چغې سوري وي پکې او ستاینې وي پکې. دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. محدثین حضرات وایي چې د دې نه هغه کس مراد دی، هغه کس مراد دی د احادیثو د صحابو د وینا په رڼا کې، دې نه هغه کس مراد دی چې کوم یو سړي ته ښه پته وه چې زما خاندان کې ښځې داسې جړا کوي او دې سره یې دا ښځې منع نه کوي په ژوند کې، دا ښځې منع نه کوي په ژوند کې د دې ویر نه، او دی په دې حال کې مړ شو نو ده ته به سزا ورکولی کېږي. دا ځکه چې دی هم په دې کې شریک و، یو ګناه کول لی او یو په ګناه باندې رضا ده، یو کفر اختیارول لی، کافر جوړېدل لی علیاذ بالله، او یو رضا بالکفر ده، کفر خوښول او په کفر باندې رضا، دا کفر دی ځان ته. ګناه باندې رضا، یو سړی نشه کوي ته نشه نه کوې خو د هغه په نشه باندې راځي چې ټیک کوي، دا نشه ده، ته د هغوی سره شرابي دی، ته شراب نس کې خو د شرابیانو سره چې دی دا کار ټیک دی. رضا بشرب الخمر، دا په هغوی په جماعت کې او صف کې ودرېدل. دغسې یو سړی کفر کوي، د چا الحاد د چا زندقې ته
ته وې مرزایی دی قادیانی دی او ته وې چې دا سړی چې کوم دی نو دا کار پکې خو دا خو او دا خو دنیا ټوله چې کوم دی نو محبت او دغه پیدا کول پکار دي، نو دا رضا بالکفر ده او د چا په کفر باندې راضي کېدل دا کفر دی. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زبیر ابن باطا د دې وجه نه چې کوم دی نو د خپل قام پسې لاړو قتل شو. نن سبا چې کله یو لک هغه نیک شي دلته ډېر زیات نوجوانان راځي نو مور پلار راته وایي چې ګیره مه پرېږده او مور پلار راته وایي چې دومره په دې دین کې ننوځمه داسې مه کو داسې مه کو، حالانکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تمہارا عقیدہ بھی دین کے مطابق، تمہاری عبادات بھی اسی دین کے مطابق، تمہارے معاملات بھی اسی دین کے مطابق، تمہاری معاشرت بھی اسی دین کے مطابق، تمہارے اخلاق بھی اسی دین کے مطابق، تمہارے رسم و رواج بھی اسی دین کے مطابق، تمہارا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچونا باتیں کرنا یہ سارے کے سارے اسی دین کے مطابق ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے پورے کے پورے دین میں داخل ہو، ټول په دین کې داخل شي او پورا پورا داخل شي. یو سړی کچره جماعت نه بهر ولاړ وي د الله سے داسې دن نه کو نه دی جماعت کې نه دی، دواړه الله سے دن نه کل دی جماعت کې نه، جماعت کې دی ال دی چې دی ټول جماعت ته نه نوځي. معتکف چې کله په جماعت کې ناستي او د لاس د جماعت نه را بار کنو فقها وی علما مفتیان کرام چې د اعتکاف نه ماتیږي لاس بار کړی دی دې سره خروج عن المسجد نه لازمي دا بال لازمي چې د ټول د جماعت نه بار روزي. نو چې دلته اعتکاف نه ماتیږي اول د جماعت ته دن کېدونکو کې نشمارېږي نو د دین یو شی دی راټینګ کړی دی ټول پکې نه نوځي. نو بعضې مور پلار خپلو بچو ته وایي چې بچی خیال کو ډېر په دین کې منه نوځه، ولې رشته به څوک نه در کوي، کور کله به د سره خلق نه کوي او نوکری به ته نه میلاوي. دا د کافرو د کفر خبرې دي، دا د مسلمانانو خبرې نه دي. مسلمان خو په خپل دین باندې هغه ټینګ او کلک ولاړ، دا هغه ایمان په هر څه باندې مقدم دی. دا دنیا څه شی دی، د دنیا نوکری څه شی دی، دا خو ډېر ذلیل او حقیر شی دی. دا دنیا ډېره مبارک شي چې کله دا ایمان سره وي او تقوا سره وي، ایمان سره وي او تقوا سره وي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما الحیات الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم. انما الحیات الدنیا لعب ولهو، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ جل شانہ اجر دے گا. دا دنیا دا ژوند دا کھیل تماشا دا، کھیل تماشا کې اسم نی فضول وي، وخت ضایع شي ټول او پلاس د سره نشي. او کچره دغه انسان دو شرطونه پکې راغلي، یو ایمان او یو تقوا، نو الله جل شانه د دې کھیل تماشې به اجر ورکړي، د دې مزدوري ورکړي. دا قیمتي شي د دنیا دا وخت ستا ایمان سره او تقوا سره قیمتي شي، د دنیا کاروبار ستا ایمان او تقوا سره قیمتي شي، د دنیا خزه او بچو سره تعلق ستا ایمان او تقوا سره قیمتي شي او په آخرت کې پتا ته اجر دی. او چې کله ته نه دا شی لري کې ایمان او تقوا ته لري شي نو بیا فضول. نو بهرحال عرض می دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معاشره سوسایټي قوم رسم و رواج دا کله کله سړی د دین نه پاتې کی. او خيار سړی هغه دی چې هغه په دې سيزونو کې خپل عزیز ولی تم نه ګوري، ایمان مقدم کی، دین مقدم کی. الکیس من دان نفسه والاعمال لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. او خيار او عقل من هغه دی چې د مرګ نه پس راتلونکي ژوند لپاره تیاری کی، د هغې په باره کې سوچ کی. او کمقل او بېوقوف هغه دی چې خواهشاتو پسې کی، خواهشاتو پسې روان شي او ارمانونه چې په زړه کې وي هغه پوره کول غواړي. الله جل شانه دې موږ ته په دین باندې پوهه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد.